السلام علیکم. بنگلاديش کې د عوامي انقلاب نه پس چې حسینه واجد وتښتېده نو د فوج دا خیال و چې مونږ به اقتدار سنبال کو، خو هغه سټوډنټ لیډرز چې کوم هغوی فوج له دمکی ورکړه چې په 24 غنټو کې دا پارلیمنت ختم کې او نوی عبوري سربراه نوم بدله مونږ درکو. بیا د هغې سټوډنټانو او د بنگلاديش د صدر او د آرمی چیف په منځ کې یو ملاقات وشو، یو میټینګ وشو او یو نوم چې ول سټوډنټانو ورکو نو هغه نوم د یو ډیر بهترین انسانو، داغه نوم دی محمد یونس. محمد یونس یو داسې بهترین انسان دی چې هغه په بنگلاديش کې ډیر لوی بدلاو راوړو او داغه چې کم سیستم شروع کړو هغه بیا ټولي دنیا اکانومیست فالو کو او په خپل ملکونو کې هغه تجربه وکړه. محمد یونس څوک دی؟ نن درته داغه مختصر کیسه ویم چې دا محمد یونس چې دی وخت کې 84 سال عمر دی او دی موجوده په فرانس کې وو، د فرانس نه راغی او نن به حلف علي. محمد یونس چې دی دا په 28 جون 1940 کې په چټاګان کې پیدا شوی دی، د بنگلاديش یو ضلع ده. بیا د امریکې کې د وینډربلټ یونیورسټۍ نه پی ایچ ډی کړی ده. دی بیسیکلی اکانومیست دی، بینکر دی. د چې کم کمال کړی ادا کړی چې د په 1983 کې یو بینک قایم کړی، دا بینک نومو ګرامین بینک. دې ته د غریبو بینک هم وایي. تاسو ته پته ده چې تاسو چېرته بینک ته لاړ شئ چې یاره ماته قرضه پکار ده دې کمرشل بینکونو ته، نو چې ستا 10 لکه روپۍ قرضه پکار وي نو هغه وایي چې ته به موږ سره څه ګاڼه کې، ته به کم از کم موږ سره د 50-60 لک روپو اساسي ګاڼه کې، نو بیا به موږ تعالی 10 لکه قرضه درکو. خو د ډاکټر یونس چې دی د بینک خاصیت دا و چې د هغه غریب ترین خلکو له قرض شروع کو، د چا سره چې د ګاڼه کېدو هیڅ هم نه و، روپۍ م ورسره په جیب کې نه وه او د وړې قرضې شروع کړې، 10,000 15,000 20,000 50,000 او خاص کر ښځو له ورکړې. د ده دا منصوبه وه چې ښځې ډېرې زیاتې هنرمند دي او ذمهداري دي او هغوی په دې واړه کاروبارونه کوي او بینک ته به دا پیسې واپس قرضه کوي او ډېر معمولي سود یې پې کېښودو، دومره و چې تش د دې بینک د دې عملي خرچې برابرولې. تاسو یقین وکړئ چې ډیر دنیا کې بینکونه په دې باندې دیوالیش چې هغوی قرضونه په اربونو خلکو له ورکړي دي غټ سرمایهدارو له، او هغوی دا ډرامو کوي چې ځان دیوالیه ډیکلیر کړي او هغه قرضه وخوري. د ګرامین بینک 97% ریکوري ده او دا یو دومره لوی کارنامه وه چې په بنگلاديش کې د ښځو او د وړو طبقې حالات بدلیده شروع شو چې هغوی واړه کاروبارونه شروع کړو او محمد یونس په بنگلاديش کې انتهایی مقدس دی، ډیر زیات د قدر په نگاه ورسره کتی شي. بیا دته په 2006 کې د دنیا بهترین انعام نوبل پرایز ملاو شو او هغه انعام نه پس دوی به ټولې دنیا خلکو راغوښتو چې ته دا کم بینک دی جوړ کړی نو د دې دا ماډل زمون په ملکونو کې موکا. نو د هغې نه پس کو تاسو اوریدلی یو خو عام کمرشل بینک یو مایکرو فاینانس بینک دی، وړې قرضو وال، دا یو جال په ټوله دنیا کې د بینکونو خور شو او خلکو له به وړې قرضې ورکولې. د حسینه واجد سره دشمنی څنګه شروع شوه؟ په 2007 کې د وی چې زه سیاست کې راځم او یو پارټي جوړه کړه او د هغې نه پس دی بیا د حسینه واجد دشمن شو او په ده باندې جعلي FIR جوړ کړي. په 2013 کې بیا کیسونه نور سیوا کړه، د یو کتابونه لیکلي و د هغې رایلټي ورله راغلې وه، په ده باندې د غبن الزام وکړو چې د دا رایلټي پیسې د بهر نه راتلې، د حکومت نه اجازت نه واخیستې، د دروغو کیسونه. نو دوی پکې 6 میاشتې سزاوار و او اوس دی په ضمانت باندې و. نو دا ډاکټر یونس چې دی د هغه عظیم انسان دی چې په بنگلاديش کې د غریب ترین خلکو قسمتونه بدل کړي او د دا ماډل بیا ټولي دنیا اپناو کو او دته په 2006 کې نوبل پرایز ملاو شوی. ډاکټر یونس چې دی نو دی اوس 84 سال عمر دی او دی به د بنگلاديش کې یو عبوري سیټ اپ جوړیږي او بیا به الیکشن کیږي، نو بیا چې څوک راشي ابه دغه کوي. خو طالب علمان هم ډیر خوشحاله دي او په اولنی پریس کانفرنس کې دوی چې طالب علمانو ملک بچ کو، اوس ملک مخکې بوتلو د پاره به مونږه
متحد شو او یو ځای کاروبار وکړو یو ځای به ملک چلو نو امید لرم چې تاسو به د بنګلادیش د نوي سربراه محمد یونس د مختصر کهانی باندې پوه شوي کوم خوښه شوه نو کمنټ پیو کې لایک ورکې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته